میز دا ټکی بار بار وروي د تبلیغونه ورنه نه چې کله د امت فساد په واخ شه څوک په یوه سنت عمل وکړي هغې د پوره د یوه شهید اجر دی دوم هپسې اورېدلي وي چې د هغې د پوره د سل شهیدونه اجر دی اول په دا ټکي ځون په اول په چار دي چې دا سنت څه شی ته احادیث په دې جمله کښې د سنت منا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند ټولې طریقې دي که اخواروک تای که اتشوک تای که رهن سهن معاملات معاشیات معاشرات او سیاسیات چې څوره څه د پیغمبر لیار دو سنت یې لیار تا نو سنت خدا منا شوا چې د نبی علیه السلام ټولې زندګۍ و عمر کوي او بل یې چې فساد امتی د امت فساد په واقع شه دغه څه معنا دو دغه معنا دا دو چې کله دین ډېر کمزوری وي یا دین داسې شي چې خلک توله کې نه تړي خلک په دین عمل نه کو خلک د دین نه باغیون وي بېدیني عامه وي لا دیني عامه شي معاشره د بېدینۍ جوړې شي په وخت دین کول ډېر مشکل شي لکه نن په ډېرې دمې اوس خو په ساده علاقې کښې پړنېږي فضا ټوله د دیندارۍ د ټول صوفیون یې خطاور پیڅاور پګړاور یې چې په دا ځای ور تېر شي بیا د بشتره وخستې وي دا بیا ډېره غټه مجاهده بیا کله کله دا ځنې غوله شپېلي که حاضر باندې وایي بیا دین ډېر مشکل شي او دینداري خلکو ته بیا ورته ډېرې تحقیر په نظر کتل شي په وخت چې کله د رسول الله په یوه سنت عمل کوي بیا فلهو اجر شهیدین دا سړی چې مړ شي مرتبه د شهادت ورته میلاویږي دغه سړي د پوره اجر د شهید وي ویسټکې دوارو غلی دي په ځنې دوی کښې چې دغه سړي ته د سل شهیدونه اجر دی او په ځنې د روایات کښې راغلی دي چې په هغې سړي د پوره یو شهید درجه وي ډېر علما په دې جرخه کړي دي چې دا د سل شهیدونه ټکی دا ټیک نه دی احتیاط بیا میش په تفصیل پسې نه درېمي احتیاط میش په دې کښې کوي چې هغې سړي د پوره د شهید اجر دی په دا کښې بیا ستین نه شک شته نه شبهه شته نه ګنجایش شته دی نه پکښې ډاوټ شته دی دا بلکل پاخه مضبوطه خبره ده لہذا په داسې واقع چې په حدیث باندې عمل کوي چې خلک بېدین نه وي بېدین نه د دین نه لرې وي رسول الله په یوه سنت عمل کول څه دی لکه ایک د پوره د شهید اجر دی خلک نن بفې سیستم خوري د ماړې په ویلوړې روندو لګاوي روند ورته ګرځو په ویلوړې خوري رسول الله سنت ته ماړې په نوش کې د خروج دی خلک یې په کېنلوس خوري ځکه بیا خو انګریزونه غوندې نشي شمېرلی یهودیونه ملګري بیا نه ښکاري بیا خو لیبرل نه ښکاري سیکولر نه ښکاري په کېنلوس باندې به خواروک شو رسول الله طریقه د خواروک د شوک په شیلوس باندې وه نو دې سره سره ډېر خلک داسته چې په لباس شي داسې کوي چې د نبوت سنت نه ډېر لرې دي میش پا وقت شي خپل ژیرې خپل پاګړې خپل با پرده لباس دا پناو کې دي خلک دې پوره ډېر اجر دی یہی چې کله هم بزرګونه لیکلي دي چې څوک د آداب خیال نه سوتي دا سړیو د سنت نه محروم شي چې کیم خلک د سنت لحاظ نه سوتي د سنت خیال نه سوتي دا خلکو د فرض د ادا کول نه محروم شي چې کیم خلق د فرض خیال نه سوتي دا خلقو د الله جل شانو د معرفت د پیژندګلۍ نه محروم شي الله معرفت څه دي پیژندګلۍ څه دو یو مثال یې درکوه د احمد علي لاهوري رحمت الله علیه په نږدې وخت شی په میانې زیارت شه دفن دی لاهور شی او د قبر ته زه ورغلی یم د جامع اشرفیه لاهور سره مخ شه میانې زیارت رسي صاحب کشف دا ډېر لوی کرامات دي غاړه تفسیرونه لیکلي دي د په ولایت شه شک نه و نشته دا معرفت الهی دا ته یی چې د معمول دا لکه د بزرګونه نه کې خلک د سادګي معمول وی عادت وي څو قسمه خواروک نه پسند کوي په کور شرشت وړ کې جن کې ته تکلیف نه ور کوي
دا و چې د تو اپو چې داسې باغل جولر لالی شي هغه زنګاز نمونه شاید څه وي پاک شوي مړیکې ورته کښېښ وله دوی چې څه ټیم روغی کا کور ولوې و دا وه بیا وې چګوله نه چې خوږي چګه شه مو ته ماړی رو که سړی دی روغی دا ټکي بیا نه وي بزرګونې په کاتب شی دا یو خپل ورچک شه مړی ور تناول کړه نو وی چې واري چې دا مړی ور وخاستله ده ته کشف وشه چې په دا مړی باندې خو د بلمنځه ښځې سیوری ورغلی دو دا مړی ونه خوړه پراویډه ولا په غیرنګې پرې شوه کور وله ته څه نه و چې تیرې کې تیسي کیسي بیا توپ دا مړی بیا دا خبرې نه وې بس خپل معمولات یې ته لوړ شه صابې کور وله پوښتنه پرې وکړه چې نخوږه بارې روغللې مړی دی دغه سپرې ایښې وه ده ورته وویل چې مړی مې چې وکتله په مړی د لمانځخورې ښځې سیوره لګېدلې وه داسې ښځې سیوره پرې کړې وه چې هغه لمینځ نه کوه مو ضمیر فطرت مې نه قبلوله چې مو خوړلې وه دی ورته وویل چې سړی په وړ کې په جنکۍ مې نه دو تیوره کړې لمده کړې مې خپله دو پخه کړې مې خپله دو درته ایښې مې خپله دو ده ورته وویل چې کلندر هر چې گوید دید گوید لاهوري چې څه یې ټیک یې ښځې مار سره کچا په پیتي چې لږ دا مذاکره وشوه ټک دې ته زړه ته ورغله چې ای زیا مړ نه کې پلونکې روغلې وه تفتیش چې وشو ورځې بعد پلونکې بیا لمین سکونه مو ته مړی غږېږي دا ته یې معرفت دی الله دا ته یې د الله پېژندګلي الله ته رسېدل میش خو د هڅ په سترګې دیوالي نه ویني دا مره غبي شوي دا مره اغبیا یي دا مره په ذهني نه تور دي چې کله د الله سره جوړ وشي بیا هم د زړه سترګې الله جل شانو کولا کې ویلې چې لاهوري کولاولی شو اهمیت نه شي کولاولی خالی دا دو چې دین سره تر نو د سنت لحاظ سوتل په دې سره انسان ته الله جل شانو یو مقام ورکوي الله جل شانو دا د فساد د امت په واش په دې بیګړه هوا زمونږ شي میشتا د سنت د جمع تو فکر نسی او دا د میش د پورا د فخر خبره دو د عزت خبره دو د ویاړ خبره دو چې میش د خلی حضرت محمد مصطفی پلیار دریمی د په سنت عمل کوي دا میش د پورا ډېر عزت او په دوه میش ویاړ کوي خوشم دو الله دا متهات است د عمل ته